تحصیل رستم دوبۍ کې د ابابیل فاونډیشن د کور کمیټې یو غونډه رابلل شوې وه چې پکې د ابابیل فاونډیشن د کور کمیټې غړو په شمول د میډیا نمایندګانو هم ګډون کړی و. غونډې ته پیټرن ان چیف ابابیل فاونډیشن ډاکټر زاهد خان یوسفزی، چیرمین حاجی علمزیب خان، جنرل سیکرټري حافظ جمشید، د کور کمیټې غړو جرنالست عزیر نعماني، ملک اعظم خان، اسد باچا، ایډوکیټ اشتیاق خان، حاجی عبدالمالک او اسرار خان وینا وکړه. ډاکټر زاهد خان یوسفزی او چیرمین حاجی علمزیب خان وویل چې ابابیل فاونډیشن یو غیر سیاسي تنظیم دی. دی به په علاقه کې د خیر ښېګړې کارونه بغیر سلالچه کوي. دی وویل چې د الله تعالی د مخلوق د خدمت کولو په جذبه موږ د ابابیل فاونډیشن آغاز وکړو. موږ به اوس په شورو کې په امن و امان، صحت او په صفا اوبو په فراهمۍ کار کوو. ډاکټر زاهد خان یوسفزی رستم نیوز ته خپلو خبرو کې وویل: ابابیل فاونډیشن چې مونږ کله بنیاد یې دی تقریبا 20 ډیز کېږي. شکر الحمدلله هغې آغاز چې تاسو نن ولیده د کور کمیټې د هغې اجلاس وشو او بیا زمونږ چې کومه ایجنډه ده په کوم څیز باندې مونږ کار کوو هغې کې په لومړي فرصت کې امن دی، په دویم کې صحت دی او په دریم کې د صفا سکولو اوبه دي. هغې باندې به مونږ کار کوو انشاءالله تعالی. د ابابیل فاونډیشن چې کوم ملګري دي او ټیم ورک دی نو دا یو غیر سیاسي پلیټ فارم دی. د دې به سیاست سره هیڅ قسمه تعلق نه، دا په دې علاقه کې امن، رورولي، خوشحالي دا به پیدا کوي او د دې عملی کار چې دی انشاءالله تعالی ډیر زر ده چې تاسو به هغه په میدان کې وینئ چې ابابیل فاونډیشن په دې سوسایټیز کې څه کوي او څه کول غواړي. اوس خو مونږ آغاز چې دی د تحصیل رستم نه به کوو چې په تحصیل رستم کې څومره یونین کونسل دي انشاءالله د هغې نه به مونږ آغاز کوو او دا چونکې زمونږ ابابیل فاونډیشن دا د ټولې پښتونخوا په سطحه باندې دی ځکه چې ورسیز مونږ سره داسې ملګري دي چې هغوی به زمونږ مالي تعاون چې دی هغوی مونږ ته حاصل دی. نو د دې د وجې به دا مونږ وسیخ کوو، دا به د پښتونخوا ګوټ ته انشاءالله دا رسو. د تنظیمي ډانچه چې ده دا شروع ده، دا به په تحصیل په هډ کوارټرو کې داسې یونین کونسل کې ویلیج کونسل ته به انشاءالله تعالی دا مونږ راکوزو. عوامو نه مونږ دا غوښتنه کوو چې مونږ سره چې کوم مالی تعاون چا شتمن خلک دی هغه د دې ابابیل فاونډیشن ته خپل چې کوم صدقات دي، خیرات دي، هغوی ته دا ښکاري چې یاره دا ټیم ورک چې د ابابیل فاونډیشن دا په میرټ باندې کار کوي او د عام ولس چې څومره ستونزې دي په هغې باندې کار کوي. د هغوی نه مونږ دا غوښتنه کوو او که دغه څیز نه کوي نو چې هغوی مونږ له داسې یو سپورټ راکوي چې مونږ په دې معاشره کې د خپل کار چې دی ځکه چې دا په اسانۍ سره بوځو. نن په دې معاشره کې چې ته کوم کار کې نو تا پسې شاته خلک هم داسې لګیایي چې یاره دا څه د مقاصدو دپاره دی. زمونږ ابابیل فاونډیشن چې دی د دې څه قسمه نه سیاسي مقاصد شته، نه مالی مقاصد شته او نور څه داسې سیز نشته چې په هغې کې مونږ انوال یو د دې ځان ته دیوال جوړ کړی دی او دا سیز مخ په وړاندې بوځو. ډاکټر زاهد خان یوسفزی وویل چې ابابیل فاونډیشن به د غریب ولس او بېوسه خلکو ملاتړ وي او په راروانو وختونو کې به ابابیل فاونډیشن د تحصیل رستم په شمول په ټوله پښتونخوا کې د غریب ولس اواز جوړیږي. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.